السلام علیکم امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ وئ. نن ویډیو چې کومه ده د ډېر زیات ضروري ټاپک دی هیپاټایټس بي سی چې موږ تور زړی ورته وایي او ایچ آی وي ایډز دې باره کې دا چې دې نه تاسو څنګه ځان بچ کوئ. موږ یو جونیئر دی میډیکل سپیشلیسټ دی په واڼه کې اتولا یک څو ورځې مخکې دا پوسټ کړی و چې په واڼه کې دغه ډېر زیات شوي دي او دې وجوهات باره کې خبره کوو چې دغه څه وجوهات دي. لکه دا پورا پاکستان مسله ده، صرف د وزیرستان ورانه پورا پاکستان کې هیپاټایټس بي سی او ایچ آی وي ډېر زیات شوی دی. هیپاټایټس بي سی چې کومه دی په ساوث ایسټ ایشیا کې په ټولو زیات پاکستان کې دی. د ډېرې وجې دي چې کومه دی شاته زه بیان کوم. په ټوله غټه وجه چې کومه ضروري ده هغه دا چې کوم دغه ډینټل دي د موږ غاښونه وباسو دا د نان کوالیفاید ډاکټر نه عام چې کوم فوټپات باندې کسان ناست وي، تاسو وګورئ په هر ځای کې فوټپات کې ناست وي یا دغسې ټیکنیشین وي هغه غاښونه وباسي، نو دا یو غټه وجه ده چې دا هیپاټایټس بي سی پیلوي. ځکه چې تاسو کله هم غاښونه وباسئ نو پکې وینه خامخا راځي او تاسو ته پته ده چې د درې واړه بیماریانو د وینې نه لګېږي، نو هغه دې کوم اوزار یوز کوي هغه غاښونه یا سترې پره هغه دې صفایي نه وي کړي. چې کوم اصلي اصول دغه دی ډاکټران یې کوي خپل یو مشین دی چې په هغه موږ اوزار واچوو او اوزار چې کومه دی په نیمه ګنټه کې یا یو ګنټه کې په های پریشر باندې ډېر زیات پریشر باندې هغه موږ صفایي کوو. نو هغه ول خو هغه مشین د 50,000 1 لک روپۍ د دې سره نه وي اکثر ټیکنیشن سره، او بلکې وین ورسره هغه کار نه کوي، خراب وي، صرف تاسو کار کولو لپاره یې کړی وي یا دې بالکل کیر نه کوي یا صفایي نه کوي، نو هغه یو اوزار په بار بار په هر یو مریض باندې یوز کوي. بل چې کومه دی کوم دغه غاښونه کې استن وایي هغه د هغه والا د نشې والا، نو هغه دې بار بار یوز کوي، حالانکې هغه 30-35 روپۍ راځي هغه ډسپوزیبل وي. دې څه وکړي چې هغه بار بار دې ریفیل کوي دوباره ریفیل کوي بچت لپاره، نو هغه یو خطر ده چې انجکشن په بل سړي باندې استعمال کړي او واقع هیپاټایټس وي او تا ته ولګي نو هغه بیا چانس زیات وي. خلک څه وکړي یا خو داسې وي چې دې پیسې لږ لالچ وکړي، ډاکټر 2000 روپۍ اخلي او هلته 500 روپۍ اخلي، نو لږ پیسې لالچ وکړي یا پیسې لالچ نه وي، صرف دې دا وایي چې اوس ډاکټر ته ورځئ انتظار کوي، نو دې نه ښه دی دلته نږدې ورشه وباسه. یا داسې وي چې په کلي کې نه وي ډاکټر ټیکنیشین وي نو هلته ورشي، نو لږ پیسې پره او لږ ټایم بچت کولو لپاره هم دومره غټ ریسک تاسو مه اخلئ. که تاسو ته زه مثال درکوم په کلي کې وي هلته کوالیفاید ډاکټر نه وي، نو تاسو داسې کولی شئ چې دا خو څه هارټ اټیک نه دی، زړه ورانه تاسو دې نه مړ کېږي، درد دی 2-3 ګولۍ وخورئ، سبا لاړ شه 2-3 ګڼې سفر وکړه خو کوالیفاید ډاکټر ته ورشه چې تا لږ خرچه د خیر ده وشي او تکلیف به ده وشي، خو په دې نه ښه ده چې تا چې کله تا د هیپاټایټس ان کیس وشو نو ته به 6 میاشتې دوایي استعمالوي، هغه دوایي نقصانات جدا دي، او تا ته که خدای نخواست هیپاټایټس وشو هغه اکثر لیور فیلیر وشي یا جګر فیل شي، تاسو یو بیماري ده سیروسس عام کېدی شي ورته اخري کې، او ایډز هم څومره خطرناک بیماري تاسو پته ده، نو خرچه به هم ډبل وشي، نو څومره تکلیف به وي درته، نو لږ پیسې بچت کولو لپاره یا لږ تکلیف برداشت کوئ خو چې تاسو پوره عمر هغه تکلیف نه وي. بل دا هغه دی چې اکثر د بلډ پریشر شوګر هم نشه کوي او اکثر کوالیفاید ډاکټر چې وي هغه چې کله زیات بلډ پریشر شوګر وي تاسو غاښونه نه وباسي، او دا هم یو چې کومه دی خطرات ده پکې. لکه څنګه تاسو ته ما وویله چې ایم بي بي ایس ډاکټران چې کوم وي تاسو هر څوک ویل دي د ایم بي بي ایس ډاکټر دی، نو دغه رنګې چې کوم کوالیفاید ډینټل ډاکټر وي غاښونه والا هغه دغه ډګري کړې وي ته موږ بي ډي ایس وایي نه بي ډي ایس، نو چا چې دغه بي ډي ایس ډګري وي ورسره هغه کوالیفاید دی هغه صفایي هم کوي هلته ورځئ، او که نه وي هلته چا تپوس کوئ فارمسي والا یا ډاکټر نه چې کوالیفاید ډاکټر څوک دی. او هغه د بله نوره وجه کې وجه لکه یو بله خبره ده چې پاکستان ګورنمنټ ایون تېر کال دې باره کې سپیشل قانون ایستلی و او په دې باندې کریک ډاون کړی و، دې قانونونه سیل کړي وي دا ډینټل چې کوم ټیکنیشین دی غاښونه والا د جیل ته اچولی وي، او دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د ګورنمنټ ایکشن واخیستو خو دې وجې نه واخیستو چې دغه یو ډېر غټ هیپاټایټس بي سی او ایچ آی وي کې پیلولو کې د یو غټ رول دی د کسانو، دې وجه د ایکشن واخیستو، خو بیا هم تاسو پته ده پاکستان قانون بیا هم دوباره کارونه شروع کړل، دوکانونه یې کلاو کړل، خو تاسو چې کومه دی خپل ځان بچ کولی شئ تاسو مه ورځئ. نورې وجوهات کې چې کومه دي باربر شاپ دي تاسو شیو کوئ، کوشش کوئ چې شیو په کور کې کوئ، ځکه چې هلته هم تاسو ته کټ ولګي هغه ریزر یې بل چا یوز کړی وي استرا، نو هغه نه هم کېږي، دې صفایي خیال بالکل نه ساتي، هغه مشینونه نه وي ورسره، او که تاسو ډېره مجبوري وي نو نن سبا خپل ډسپوزیبل ریزر راځي هغه تاسو ورکوي، نو پاو باندې تاسو ته شیو کوي، هغه چې کوم دی کریم لګوي هغه کریم اکثر دی یو وي یا برش پاو باندې لګوي،
نو تاسو ورته وایي چې بابا نه ما لګوه په لاس باندې ورته ولګوه او صفایي وغیرہ په دې پر باندې ټاول باندې ما کوي باربر شاپس کې او دې علاوه غیر ضروري انجکشن ما لګوي کله کې اوس هم مدي هغه یو انجکشن یو سرنج باندې بار بار په یو مریض باندې لګوي نو هغه هم چانس زیات وي تاسو په کار دی چې تاسو مخامخ هغه نوې سرنج راواخلي او کولاون کې نو فامل انجکشن لګوي بل دا دی چې تاسو چاته وینه ورکوي یا تاسو ته څوک وینه درکوي نو هغه وینه اکثر سکرینینګ کېږي هیپاټایټس بي سی او ایچ آی وي ټیسټونه کوي وینه ورکول نه مخکې دی کې خو د وینه کې خو دغه زړې نه وي یا ایډز خو نه وي پکې هغه ټیسټونه خامخا کوي چې تاسو چاته وینه ورکوي یا تاسو ته څوک وینه درکوي هغه هم نه حکومتي دغه لکېدی شي بل دا دی چې کوم کسان د کوکین والا هغه والا هیروین والا انجکشن یې لګوي هغه کسان کې ډېر زیات وي چې هغه یو انجکشن یوز کوي بل دا دی چې په کلي کې اکثر کسانو خاص طور پر ښځې دا غوږونه شول او پوزې شول په دې کې سوري کوي نو اکثر یا ته یو ښځه وي او یو غوي ستن هغه سره ټولو کسانو چې کوم دي دغه کار کوي نو کوشش کوي چې هغه ستن تاسو خپله نوي واخلئ ډسپوزیبل بل دا دی ایون ټوتبرش وغیرہ چې کوم دي بل چا ما یوز کوي ایون نیل کټر چې کوم دي او بل چې کومه ده کې جسم یو حساب وي چې پاکې وینې خطره وي که تاسو په ستن وي یا په بل اوزار وي چې هغه تاسو خپل مه کوئ ډاکټر نه بغیر که خپل یې کوئ نو پکار دی هغه ستن یا کوم یو اوزار وي هغه تاسو ډسپوزیبل وي نوی وي چا باندې استعمال شوی نه وي نو دغه څه ضروري شیان دي او دې علاوه چې کومه انپروټیکټډ سیکس دی وداوټ کنډوم دې نه هم کېږي دې نه هم تاسو کوشش وکړئ چې ځان بچ کړئ او سپیشلی دا ډینټل والا بار بار ته وایم چې دا سپیشلیست ډاکټر ته ورځئ او دا عام فوټپاث والا مه ورځئ ډېره مهرباني کوئ